بچو مو سبقونه پرېښودل د پیسو د لاسه. په دیاړۍ کې نن سبا 800 روپۍ دیاړي ده او یو غریب هم پکې کون استاد دی. تر څو پورې دې افسرانو د خرچې د دې د مرات د دې د هر څه ختم شوي ني داسې فضول خبرې هلته نه په سود پیسې راوړو او دلته کې مونږ خورو. صحیح طریقې سره چې کوم دی ملک د چلولو لپاره روان و خو هغه دوی پرې نه کړو. یاره خبرې بس مړه څه به ووایه خو د غریب د اخیستو نه بیخي ایستي دي خیال لري او دا موټر سایکل یو پیمانداره دغه شانته کې به یې سوځو چې چل به ورسره کوو خیال لري لکه دې نه خو دا خو د غریب سړي د اخیستو نه وتې دي. تھینک یو. خپله ګزاره م روانه کړې ده نو خو ګرانه ګراني ده ښه خبره شي هر یو لینډ روان دی که نه بس خپله ګزاره م روانه کړې ده. زما جی 55 سال عمر دی. 55 سال زما عمر دی او زما په دې 55 سال عمر کې دومره تجربه وشوه چې موږ باندې کم حکمران راځي نو هغه ظالم وي. کوم حکمران چې موږ باندې راځي هغه ظالم وي. هغه د عوام دپاره د غریبانانو دپاره فایده نه کوي هغه خپل ځان دپاره فایده کوي. زموږ د پاکستان څونه لیډران چې دي زموږ د پاکستان څونه لیډران چې کوم دي نو هغوی د غریبو عوام خیال نه ساتي. مطلب دا چې اول د عمران خان حکومت و په هغې کې مهنګایي اوچېته ورځ تر ورځه د عمران خان صاحب حکومت و په هغې کې ورځ تر ورځه مهنګایي. مطلب دا چې هغه میخ چې د اخیستو نو هغه هم درته په 10 روپۍ میلاوېدو د عمران خان په حکومت کې. د عمران خان حکومت ختم شو ورپسې د شهباز شریف د حکومت راغو د نور هم مهنګایي اوچته کړه. د غریب سړی به هغه کره به یو بلب بلیږي یو بلب په هغه باندې به 8000 7000 روپۍ بل د میاشتې راځي. نو زما دا تجربه ده چې زمونږ د پاکستان څونه حکمران دي دوی سره د غریبو خیال نشته د عوام ورسره خیال نشته. ځان له خپلې محلې جوړي خپل ځان سره خیال دی او د عوام هېڅ خیال نه ساتي جي. نو زه دې ته یم چې دنیا نه به ځئ الله له به جواب ورکوئ د خدای نه ویرېږئ. دا پاکستان چې څونه لیډران دي حکمرانان دي دی د غریبانانو خیال وساتي دی د ځان ایماندار او دیندار کي او دی به الله له جواب ورکي چې دنیا نه دا لیډران به ایمانه لاړ نه شي. زمونږ په ملک کې خو لکه داسې ناقصه حکومت د عمران خان نه بل نور راغلی چې څوره دغه راغلی د دومره قرضه کړی چې چا په 10 کاله کې هم نه راکړې په 3 کاله کې چې ده کړې ده. نو ټول غریب عوامو له زور راځي سهار به خلک پاڅېده نو یې غوړي ګران دي اوړه ګران دي چیني ګران هر یو په نومې شی به ګران و. نو د ده د حکومت کې خو لا بیا هم ښکته بره خو نګران حکومت دی پوخ نه ده نه څوک ګیله نه کوي خو د هغې نه خو کوچ د بجلی بل ته په درنا کې تیلې ورته کړو وایي چې زما حکومت راغی نه سره به بل نه داخلوي چې 1000 روپۍ بل به راته 1.5 به ورپسې جرمانه وه. داسې په نومې شی د غریبو نه یې وباسله ټکسونه نو هغه خو نګران حکومت دی په هغه خو دا څوک دغه نه کوي ځکه خو پوخ نه دی او په وټونو نه دی هغه خو د کال لپاره لا په شپږو میاشتو لپاره دا خو چې هغه پوخ حکومت بیا به د خلکو لاګېده کوله. مننه. سلام علیکم. یاره ګراني خو ډېره ده او ډېره ګراني ده بس موږ څه نه شو ویلی ګراني ډېره ده بس حکومت ته دا درخواست دی چې ګراني دې کمه کړي. ته څه ویل الله ګراني ده بس دا ګراني خو بس یو پاکستان کې دا خو انټرنیشنل دغه دی که نه په هر ملک کې ده فلحال جی دا د هر ملک سیاستدانان دومره شی وایي څونه چې پاکستان کې وایي نه دا اوس پټرول پرایس خبره موږ دا انټرنیشنل دا کېږي که نه هلته ګراني ګرداني کېږي. انټرنیشنل لیډران هم غلا کوي نو انټرنیشنل لیډر چې مریض شي نو بل ملک ته ځي هلته بیا پروت نه نو په خپل ملک کې ریسورس دا کړي که نه هسپتالونه دا خپل ملک کې ډیولپمنټ کړی دی. 250 روپۍ باندې ته څه غریب ځان ته پټرول اچولی شي لکه ته سوچ وکړه نشي اچولی چې دې ګرانۍ کې مزدوري کوي بس مزدوري کوي ته څه پټرول واچوي یا غوړي به راوړي یا څه وکړي دې کې. ډېره مننه برو. جي دې کې خو دروغ ځکه نشي ویلی کېږي چې دا هر څه مخې ته ښکاره دي چې نن سبا څه حالات روان دي او د غریب سړي څه حالات روان دي که نه خو دا وخت داسې روان دی چې هر سړی به دې وخت کې مالدار دی او که غریب دی پریشانه دی او خفه دی په څه د وجې د مهنګایۍ په وجه باندې چې زموږ ملک کې یو حکومت را لاړ شي موږ وایي یاره
بس دا غلطي م کړې دله موټ ورکړی دی بل له به ورکړو دا بل به هغه صحیح بل چې راشي هغه پکې ښه لرګی پوره ورمنډي پوه شوې نو په هغې وجه باندې د هغې نه سیوا لکه عمران خان خلکو به یادو چې دا غلط دی او داسې د مهنګایي ده ښکته پورته او عمران خان غریب دی بل شهباز شریف وبخه د هغې وجه دا چې هغه د عمران خان په حکومت کې هر څه په ځای ولاړ و سټاپ شوي و دې حکومت کې هر څه د هغه په تربل باندې ګران شو اوس موږ وایو چې خدای دا درېیم راځي چې درېیم به چالې اوس ووټ ورکوو زما خو دا ضمیر دی چې زه د خپل ټول عوام ته یم چې یو کس وټ مه استعمالوي وټ چاله مه ورکوي د هغې وجه دا ده چې حالات داسې د ملک را روان دي او نن سهار چې راپاسو نوی ټینشن به ووینې سهار چې راپاسې نوی مهنګایي به ووینې دغه زموږ د ملک حالات دي خدای دې زموږ په ټولو په حال باندې رقم وکړي دا ویو چې ډېره زیاته مهنګایي ده عمران خان په دور کې هغه صحیح طریقې سره چې کوم دی ملک ته چلولو لپاره روان و خو هغه دوی پرې نه کړو یاره دا مشکله ده موږ ته خو ډېره ګرانه ده دا زموږ د وس نه بار ده کومه مهنګایي چې هغه راوستې ده دا اوس موجوده حکومت دا زموږ د وس نه بار ده موږ دلته په هوټل کې په 600 په 500 روپۍ کار کوو په 2000 روپۍ د وړو دروړه ده موږ به څه کوو اخر دا به د کم ځای نه راوړو نو دوله په کار ده چې اوس د عمران خان سره لږ دغه وکړي را روان حکومت کې د عمران خان مرسته وکړي موږ خو د عمران خان ملګري وو مخکې مو او اوس په مې وو ګاډۍ والا ژوند خو ډېر برباد تېرېږي یار ډېر کمزوری تېرېږي ډېر بوره حالات دي یار غریبانانو ټولو بس ډېره مننه لالا تھینک یو سو مچ تاسو دومره راغی او باقي ګراني خو ډېره زیاته ده او خبره صحیح ده پټرول چې کم دی لکه بس په بره روان دي او چا سره دا سوچ نشته چې غریب عوام به څه کوي دا رشکو والا د دې خلکو به څه کېږي که نه نو څوک سره چا سره دا ټینشن نشته خو بس مهنګایي په بره روانه ده او څه به ووایو نور یاره برو تھینک یو جون نو به جون خو څه جون دی خو به دغه جون دی سړی جون دی به تېرېږي کله ښه کله خراب مننه جي تھینک یو دا د ګراني نه څه وکړو بس غریبي ده خپل ټایم پاس کړو ټوله 100 500 روپۍ ورځ پاتې کېږم نه ګراني ډېره زیاته ما د ګاډۍ کار کړو ډېر ګراني ډېره زیاته ګراني خو ډېره زیاته ده والله سار راغلي په ایمان او پټرول هم په 200 روپۍ لیټر شروع ده او واره نه که یار په ایمان ډېره زیاته ګراني ده بس زمونږ د حکومت ته دا درخواست دی یاره چې د هر څه ارزان کړي تبدیل شوي ډېره غریبي ده صحیح ده هغه خپل ته ذکر او تسبیحات کوو نور څه وسیله هم نشته او کور ته کرایه دی 5 بجې دي هغه بچو هم سبقونه پرېښودل د پیسو د لاسه مزدورۍ ته مردود بس دغه حال دومره ګراني ده چې پر روزې پسې حیران کړي دي حکومت هر یو شي راته ورځ ته ورځ ګرانېږي تیل دا نن بیا ګران شو غوړي ګران شو هر یو چیز ګران شو ته بیان یې مو شي په دې کاروبار کې موږ نور تنګ یو دلته پرې ژوند باندې بچي بس ساتو خو به د خدای په دغې ساتو نور پکې په دې مزدورو کې نه ساتلېږي او بس ډېره زیاته ګراني ده خو داسې دور جوړ شوی چې غریب سړی ختم دی غریب سړی نشته ځکه چې ګاډۍ والا ته وګورې غریب اذان له فریاد کوي یو دیړمر سړی واخلي هغه 200 روپۍ دیاړي واخلي نو په 1000 روپۍ به هغه غوړي والي نه بقایه به نور څه کوي پټرول خو پکې بحث مه کوه خو بس چې ګوره ورځ په ورځ به دا حکومت دی خو زه وایم چې یاره غریب سړی تباه دی غریب بس نشته چې څونه سرمایهدار دی بس هغه ښه کېږي او غریب تباه دی خو را روان حکومت چې کم دی هغه ډېر خراب کړل ډېر زیات دی موجوده چې کوم امپورټډ حکومت راغلی دی دا د ملک د تباهۍ دپاره او د غریب د عوامو تباهۍ دپاره د عوامو وژلو دپاره راغلی دی بغیر د وسلې نه دا ټول وژني او په هغه مهنګایۍ باندې وژني او قسمه قسم طریقو سره وژني او دا حکومت زر تر دا ختمول غواړي د دې دپاره چې کوم دی نو چې کوم خلک د پاکستان موجوده خلک دي او دا ټول راووتل نو دا حکومت به ختمیږي او که چېرې دا ټول نه راوځي نو دی بیا دا حکومت بیا نور به زیاتې کوي او زیاتیات به کوي او ټول عوام چې څونه غریب دي دا خو به کوم دی نو نیم په نیمه په خپله مړه شي او باقي به چې کوم دی چې چا سره لږې ډېرې پیسې دي نو دا به څوک وتښتي او څوک به چې کوم دی نو دلته کې په پاکستان کې پاتې شي دا خو یار دا یې چل دی چې دې نه مخکې مو حکومت دا یو هم راغی زموږ د ملک خرچه زیاته ده
او مدن نشته تر څو پورې دې افسرانو د خرچې د دې د مرات د دې د ارڅه ختم شوي ني داسې فضول خبرې هلته نه په سود پیسې راوړو او دلته کې موږ خورو او بوج ټول په غریبانو باندې راځي نو دې اوس پکار دی چې په دې مالدارو باندې پر افسرانو باندې پر غټو خلکو هم خرچه واچوي که نه نن سبا خو د غریبو بس دغه دې مرسلې دا دي چې د حکومت د طرفه ګرانۍ ډېرې زیاتې دي عوامو ته چې دی نو زندګي ډېره زیاته ګرانه شوې ده خو شو دغه چې مزدورۍ شته نه کاروبارونه شته نه په ډپو ولاړ دي او مهنګایي ډېره زیاتې شوې د هغې د وجې نه غریب عوام چې کم دي هغه ډېر زیات د مشکلاتو سره مخامخ دي خو شو نو لکه حکومت کو دا کار وکړو چې لکه مطلب دی لکه مهنګایي لکه کمه کړه هر څه کم کړو نو غریب عوام چې دا ټول چې څونه غریبانونه دي دوی به لکه ساه والي د دغه طرفه جي بس زموږ د حکومت طرف ته دغه پیشکش دی چې بالکل دا زموږ ایمان دی خو په اوس حالات کې چې کم دي که نه حالات ډېر زیات خراب دي مهنګایي ډېره زیاته ده مخکې به زموږ په 1500 کور چلېده اوس په 3 درم نه چلېږي د 1500 کسانو کور اوس په 3 درم دروازې نه چلېږي بس خود مهنګایي ده جي هر یو سړی په خپل ځان پورې اریان دی پاکستان کې خو مهنګایي ورځ ته ورځ زیاتېږي خو اوسه پورې موږ په دې پوه نه شو چې دا مهنګایي ولې راځي د دې نه چې کم مخکې حکومت و نو هغه هم بدنام و مهنګایي ده په دې حکومت کې مهنګایي ده نو دا ملک په څوک ټیک کوي لکه موږ په دې اوسه پورې پوه نه شو چې کم وزیر اعظم راځي نو هغه تېر حکومت باندې تور لګوي بل دې چې څومره ترقیاتي فنډونه لکه د میناګانو امپیاګانو له ورکوي نو پکار دا ده چې د اخري کال کې دا بند شي او د اخري کال کې دا کوم فنډونه تنخواګانې د امپیاګانو منسټرانو وزیر اعظمانو ته میلاویږي دا څومره مراد چې دي دا د غریب ولس له ورکړي او بل زیاتتر عوام چې کم دی هغوی هم هغه سخته چې کم دی هغوی اوس عادت شو د مهنګایي سره دا خو 248 باندې پیټرول کې دا په 348 شي دي عوامو کې مطاقت اوس نشته عوامو له هم پکار دي چې لږ احتجاجونه وکړي او د خپل روزګارونه بند کړي د حکومت ته لږ پته ولګي چې کله دا حکومت راغلی د مهنګایي ورځ په ورځ سیوا کېږي د غریب ژوند ډېر زیات تنګ شوی دی پوه شوې ورځ په ورځ باندې مهنګایي سیوا کېږي خرچې نه برداشت کېږي او د عمران خان حکومت خو بیا هم صحیح و ځکه چې د هغه داسې و چې هر شی پکې ډېره زیاته ګزاره پکې کېده لږه نه ډېره ګزاره کېده او کله چې دا حکومت راغلی دی امپورټډ حکومت نامنظور پوه شوې دا کله چې دیو راغلي دی وروره نو هر شی ورځ په ورځ ګرانېږي تیلو ته وګوره غوړو ته پسې وګوره داسې ورځ په ورځ باندې مهنګایي سیوا کېږي بھائی جان ډېره مننه جي تھینک یو دا یو غواړو چې هر سړی ډېر زیات مجبور متاثر دی ځکه چې مزدورګار سړی چې کم ځان له چې کم دی که هغه ځان له په ډېر زیات تنګ دی په دیاړۍ کې سن سبا 800 روپۍ دیاړي ده او یو غریب هم پکې کون ساته دی پیټرول دغه حالت دی اوړه دغه حالت دی غوړي دغه حالت دی موږ دا یو حکومت دا متاثر چې لږ چنده کې ګزاره وکړي موږ سره صحیح ده